نور محترم مسلمانان، نن د جمعې د شپې ډېره خاص ترین او مجربه وظیفه صرف سل پیرې تاسو وکړئ. ستاسو ژوند کې کو تبدیلي رانله انشاءالله زه ستاسو ذمهوار یم. خو تاسو یې په دې طریقې کوئ کومه طریقه چې راته انشاءالله زه ښایم. ژوند به بدلیږي، ژوند کې به هم سکون راځي، ژوند کې به هم خوشحالۍ راځي، حاجتونه به هم اټومیټک هغه پوره کیږي. اټومیټک خو پیژنئ که نه، خود به خوده به حاجتونه ستاسو پوره کیږي، دعاګانې به هم خود به خود هغه پوره کیږي. لیکن دا وظیفه ډېره بهترینه وظیفه ده او صرف سل پیرې تاسو کوئ. ها که سل پیرونه سیوا نشئ کولی نو خیر دی، سل پیرې کوئ. په دې طریقه یې کوئ کومه طریقه چې راته زه ښایم انشاءالله. او بیا د جمعې په دې شپې باندې خو خاص ته ورسره وکړه، ځکه دا شپه ډېره معززه ده، محترمه ده. په دې شپه باندې الله جل شانه رحمتونه نازلوي، حاجات پې قبلیږي، د قبولیت شپه ده، د الله تعالی ته خوښه شپه ده. نو انشاءالله د عبادت شپه ده. دې شپه کې چې کوم انسان دا وظیفه وکړي الله تعالی د هغه حاجتونه پوره کوي، مسایل ختموي، پریشانۍ ختموي. ځکه ختمولو والا ذات څوک دی؟ الله جل شانه. د لحاظه دا وظیفه انشاءالله خامخا تاسو وکئ او صرف سل پیرې. ها هېڅ ګران نه دي. د خپلو حاجتونو دپاره خلک کم حد ته رسي، کم خوا نه ځي، څونه غټې وظیفې نه کوي. نو موږ له پکار چې خپلو حاجتونو دپاره انشاءالله سر پیرې دا وظیفه کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم و قابل قدر مسلمانانو، رونو خویندو، هغه مسافرو کوم چې بهر ملکونو کې ژوند کوي، کو هغه مسافر د هر ملک سره تعلق ساتي، پښتانه دي، اردو والا دي، هر مسلمانان دي، افغانستان والا دي او امریکا کې دي، فرانس کې دي، سعودي عرب کې دي، دوبۍ کې دي، قطر کې دي، هر ځای کې چې دي الله جل شانه یې دغه ټولو مسافرو له ډېره اوږده زندګي د صحت او عافیت والا ورکړي. دغه مسافر دی الله تعالی خپلو کورونو ته په ډکو منګلو سره خپلو بیبیانو ته، خپلو وروڼو ته، خپلو خویندو ته واپس کړی کړي. محترمو پرون هم تاسو له موږ ختم کړ د سورة الرحمن. الله تعالی دې قبول کړي ستاسو دپاره، الله تعالی دې ستاسو د حاجتونو دپاره د قبولیت ذریعه وګرځي. او انشاءالله دا به څو پورې چې زما دغه مدرسه وي، کلاس وي، دا ختمونه به زه تاسو ته د الله د رضا دپاره انشاءالله کوم. او پرون چې چا هم کمنټ کړی او چې موږ ته دعاګانې وکړه هغې ټولو ته هم کړي دي، الله تعالی دې قبول کړي. الله تعالی دې تمامو ترسرو نکاحګانې وکړي، د خوښې تمام نوجوانانو ته دې الله تعالی اوږده زندګي د صحت او عافیت او د ډېر محبت او خپل د زړه مرادونه یې دغې نوجوانانو الله تعالی دغه کې پوره کړي. محترمو نن چې کومه وظیفه ده هغه ډېره بهترینه وظیفه ده. دا وظیفه انشاءالله تاسو په خپله زندګۍ کې شامله کړئ. څنګه چې موږ په خپله زندګۍ کې خوراکونه شامل کړي، څنګه چې موږ په خپله زندګۍ کې کپړې شاملې کړي چې په هغې بغیر د کپړو نه بغیر زموږ ګزاره نه کېږي، د خوراک نه بغیر زموږ ګزاره نه کېږي. نو چې دغه رنګې موږ دا وظیفه هم کوو چې د دې وظیفې نه بغیر زموږ ګزاره نه کېږي، چې دا هم کړي نه وي. ها انشاءالله زه کومه یقینا چې اټومیټک به ستاسو حاجتونه پوره کېږي. اټومیټک پېژنئ که نه، خود به خوده تاسو غواړئ مو ستاسو لارې به سمیږي، ستاسو قرضونه به ختمیږي، ستاسو نکاحګانې به کېږي، ستاسو مشکلات به ختمیږي، ستاسو بیمارۍ به ختمیږي. الله تعالی په رحمتونو کې به راځئ، د الله تعالی په سکینو کې به تاسو ته الله تعالی سکینې نازلوي. صحیح شوه که نه؟ نو دا به انشاءالله تاسو په خپله زندګۍ کې لکه د خوراک او لکه د جامې اغوستو په شان شامله کړئ. یعنې دا وظیفه به تاسو نه پرېږدئ، تر مرګه پورې به یې نه پرېږدئ. تر مرګه پورې به ستاسو حاجتونه پوره کېږي او ستاسو مشکلات به الله تعالی اسانوي، بیمارۍ به الله تعالی ختموي. کومه وظیفه ده؟ وظیفه مو تاسې په مونځ کې روزانه وایو. ښه كما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یعنی درود شریف، درود ابراهیمی دا ما چې تکمل استو د تاسو روزانه سل پیرې وای. قسم بالله
ټول پریشانه یم الله تعالی ختمي کړي. چا د نکاح مسله وي یقینا چې الله تعالی به ته ښکلي نکاح ورکړي. کله چا د محبت مسله وي یقینا چې الله جل شانه به ته ورکړي. او بل د ټول نه غټه فایده یې دا چې قیامت کې به الله تعالی زما او تاسو نبی پاک سم شفاعت کې. دویمه غټه فایده یې ده چې تاسو به دومره مالدار شئ یقینا چې خود به خود به الله تعالی ته الله جل شانه تاسو له روپۍ درکوي. کله چې انسان سره روپۍ کنه یقینا چې هر سړی ورته کینی پاسي مشر هم قدر کوي ښځې هم قدر کوي او غون خلک ولا محبت هم کوي. د څه وجې نه؟ د مال د وجې نه. مال چې چا سره نه وي هغسې شوپړي الله تعالی تقسیم دی. لیکن دې زمانه کې چې مال د سره نه وي څوک ورته په ښه سترګه نه ګوري په بده سترګه ورته ګوري. نو مال الله تعالی نعمت دی. نو کوم انسان چې دا وظیفه کوي لومبی خو به هغه الله تعالی داسې مال ورکړي داسې مال چې د ده په وهم او ګمان کې به هم نه راځي. دویم دا چې رشتې به الله تعالی ستاسو وکړي. دریم دا چې هر ټایم به د باندې د الله تعالی رحمتونو نازلیږي. ها خدا درود شریف انشاءالله درود ابراهیمي دا سل فیر روزانه تاسو وایئ چې هر وخت یې وایئ هر ټایم کې وایئ انشاءالله دا خامخا شروع کړئ او انشاءالله الله تعالی مو حامی او ناصر مددګر شي. زه په خپله هم کوم نو زه تاسو ته مې ځکه دا وظیفه درکړه تاسو یې پرېږدئ مه پرېږدئ مه انشاءالله دا وظیفه پرېږدئ مه تر هغې پورې تر څو پورې چې موږ له مرګی نه یې راغلی. ها د مرګه پورې به دا وظیفه تاسو جاري ساري ساتئ. موږ هم دعاګانې کوو تاسو هم دعاګانې